بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب زدنا علما. پرون سبق کې مونږه دا خبره کړې و چې کم کس مؤمن دی مسلمان دی خدانه نوې ګناهونه شوي دي او د بغیر د توبې نه د دنیا نه لاړو نو دی با جهنم کې همیشه به یو کنه. نو بدی کې د اهل سنت والجماعت عقیده دادا چې دی به همیشه لپاره په جنت کې په جهنم کې بنئ بلکې د خپل ګناہوں په مقدار باندې الله پاک دې جهنم ته ولېږي او چې کله الله پاک دغه سزا مکمل کړي نو بیا په پس هغه نه دی په جنت ته ځي او دی به همیشه لپاره بیا په جنت کې واغه دلدرې دلیل نه دامن پرون سبق کې ویلو. نن سبق کې معتزله او عقیده دادا چې کم کس لکه د سیوی چې مؤمن مسلمان دی او دغه وکیدل نه ګناهونه وشي او بغیر د توبې نه د توبې واسه نه بیا منی خو چې بغیر د توبې نه د دنیا نه لاړو نو دی به مخلد فی النار وي. او د لپاره دلایل یو دلیل خدا دی وی چې لکه یو د ثواب او بل د عذاب. ثواب ویلېږي دایمي منفعت او عذاب ویلېږي دایمي مضرت ته. یعنی ثواب ویلېږي چې د سي خوشحالي په انسان باندې راشي د سي همیشه منفعت راشي چې داغې نو وروسته بیا خفقان نوي او عذاب چې نه دا ویلېږي دا سي خفقان ته دا سي مضرت ته چې هغه همیشه وي او داغې نو وروسته چې نه دا دغه نوي خوشحالي نوي. نو دوی وایي دا ثواب او عذاب دا دوه متباین کلیانی دي یو دایمي مضرت او بل دایمي منفعت ده او دا دوانه د یو بل نقیزین دي متباین دي د یو بل او اجتماع د نقیزین او جندا محاله ده. نو د سینې شي کېږي چې مرتکب د کبیره د خو د عذاب مستحق ده نو هغه د ثواب مستحق شي د سینې شي کېږي. پوه نو موږ ورته په جواب کوو چې لکه یو خدا خبره چې ثواب د منفعت دوم ده او د عذاب چې نه د مضرت دوم ده خدا ته چې سره دایمي قید لګول دایمي قید وسره لګول صحیح نه دي دایمي قید لګول وسره صحیح نه دي بلکې تاسو چې دا خبره کوئ چې په الله پاک باندې لازم دي او په الله پاک باندې واجب دي چې ګناګار له سزا ورکړي بس ګناګار له سزا ورکړي او مؤمن مسلمان له الله پاک چې نه دا به ثواب ورکړي دا به الله پاک به لازم دی. مونږ خدای لزوم او وجوب هم نه منو مونږ د لزوم او وجوب نه منو بلکې کا الله پاک په دې بنده باندې احسان کوي او الله پاک بغیر د عمل نه دا بنده جنت ته بوزي نو دا د الله پاک فضل دی. او کدا انسان ګناهونه وکي او د ګناه د وجنه الله پاک الله پاک یو انسان لا عذاب ور کوي نو دا الله پاک عدل دی. عدل دا د سینه کوي الله پاک چې انسان ګناه کړي نه او د داغه چې نه دا سزا ملو شي نو په ګناه باندې جوړ سزا ور کوي دا اثر عدل دی. او که پاګه د ګناه باوجود الله پاک معاف کوي الله پاک فضل دی او الله پاک چې څنګه واړي دای سره کولای شي الله پاک نو څوک تاسو مو پدې کې نشي کولای. پوه شئ باندې دویم نمبر هغه د ځان لپاره په دلیل کې هغه دغه بیانې آیاتونه بیانې هغه نصوص بیانې فکم کې چې مخلد فی النار دغه لکاوي ومن یقتل مؤمنا متعمدا وجزاؤه جهنم خالدا فيها. تو چې کوم کس مؤمن مسلمان قصدن قتل کو نه بدله به جانبي نو سوی د دین مراد نه دا ګناګار مسلمان دی او د ګناه کړی دی خو دا لپاره الله پاک سزا د مخلد فی النار ذکر کړی دا. بل آیت ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده چې کوم کس د الله او د الله د رسول الله فرمانی وکړه د الله د حقوق احکامات نه اوریدو يدخله نارا خالدا فيها الله به دې سورته داخله دی به مشي یو دا په خلود دلالت کوي. او دریم بلا من کسب سیئه واحاطت به خطیئته چې کوم کس ګناه وکړو دا ګناه د نه غیر چابه احاطه وکړه نو دا به اصحاب النار هم فيها خالدون مبارک مشي. نو دا نصوص په دې باندې دلالت کوي معتزله وایي چې ګناهی کبیره مرتکب با مخلد فی النار. نو موږ ورته یو په نمبر جواب درکو ومن یقتل مؤمنا متعمدا د دې جواب دارې چې کم یو کس یو مسلمان صرف په دې وجه باندې قتل کی چې یو مسلمان دی یا یو مسلمان ولګي او د بل مسلمان د دې وجه قتلای صرف د ایمان د وجه نه قتلای نو دا چې مسلمان د وجه نه قتلای نه په دې باندې کفر درسي چې کفر ته بیرسي نو دغه سزا ده او د همیشه مشرفانی یعنی د ایمان لره قبیح ګڼي یو انسان قتلای د مؤمن چې لکه دا څه کبل کوم چې دا مؤمن دی نو دا ایمان قبیح ګڼي او ایمان قبیح ګڼل د کفر دی او د کافر سزا خو موږ مستاسرمونو چې دا همیشه
دویم آیت پیش کړه ده دا بلا من کسب دا دغه دا او من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده نو وایو دلته کې دا مضاف چې دا محذوف ده ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده نو بدی آیت کې لږه حدود ټکي چې دا محذوف ده او لکه څنګه او اضافت لګل مضاف چې دا محذوف ده څنګه چې الف لام د استغراق لپاره دي دغه شان اضافت هم د استغراق لپاره دي نو مطلب دا دی و چې کم یو کس د الله تعالی د احکامات مکمل نافرمانی کوي نه بدا خلود فی النار مستحقی او د الله پاک د ټولو احکاماتو نافرمانی کول هغه کې لګا د الله نوم انکار کول دي د الله د رسول نوم انکار کول دي د قیامت نوم انکار کول دي او دا چې څوک کوي د الله نه رسول انکار کوي دا مؤمن دی که مسلمان دی کافر دی کنه نه مؤمن نه مسلمان دی او کافر دی چې کافر دی موږ مونږ کنه چې او دریم نمبر دا پیش کړو بلامن کا سبب سیئات او احاطت به خطیئته نو موږ لکه احاطه نه مراد احاطه داخلي او ظاهري ټوله ته مراد ده چې دا احاطه دا ګناه نه راچپیر شي ظاهرا او باطنا هم نو ظاهرا خو د اعمال ده خو باطنا چې نه دي تعلق د تل سره ده او د تل دا یو انسان یو دغه نه مني یو سیز نه مني جو هغه په دې باندې کافر کیږي پوه شو مې معنی نو یو خدا د آیاتونو دا جواب شو دا شانتي وای دا دریم دغه چې دا درې آیاتونه چې د دې یو کومه دغه جواب ورکو بل جواب دا چې دا درې وړ آیاتونه د فاسقانو مبارک نه دي بلکې دا اگر چې دا فاسقانو مبارک نه لیکن د دې خلود نه مراد مقصد طویل ده یعنی لوی مدله لکه خلک والا کوي سجن مخلد اندته دایمي سزا ورته ملاو شو عمر برقید ورته ملاو شو نو عمر برقید نه دا لکه شل کاله درش کاله دا د مرګ پوری نه نو دا نه مراد هم دغه ده او یاد ده چې خلود معنی به دوام باندې لیکن دا آیاتونه د هغه آیاتونو معارض دي دا آیاتونه د هغه آیاتونو معارض دي کم کې چې دا مرتکب د کبیره د پاره چې نه لکه دغه ایمان ثابت ثواب ثابتېږي لکه ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره او یو د حضرت ابو ذر رضی الله عنه حدیث نو مخکې مونږ ویلو کنه وان زنا وان سرق على رغم ان في ابي بکر او وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري نو دا آیاتونه چې دا معارض دغه آیاتونو نو مطلب د دا شو چې دغه آیاتونو کې کوم دی ومن يقتل المؤمن متعمدا یا خو دې مراد کافر دی او یا ګناګار دی مراد دی ګناګار چې دی ګنا لره جایز غني او کفر لره قبیح ایمان لره قبیح غني نه د دوباره دغه سزا ده پوه شئ وګورئ کتاب دوشابه وذهبت المعتزله معتزله طرف ته تللی الی من ادخل النار چې هغه چې داخل شو ورته یعنی چې په یو کس جهنم ته داخل شو او هو خالد فی انده بری کې بیا سوي همیشه وي لانه اما کافر یا د کافر وي او صاحب کبیره مات بلا توبه یا و صاحب د کبیری وي چې مرشه بغیر د توبې نه ولې اذ المعصوم ځکه چې کم کس لکه دي چې هغه رسول نه ګنا نه صادر شي والتائب او ګنا دې صادر شوی د توبې وستلی ده وصاحب الصغيره او هغه شرانه ورکوټي ګناونه کیږي چې له لوی ګنا اذا جتناب الكبائر کله چې ځان سره لوی ګناونه ليسوا من اهل النار دا د سره جهنمي دي نو علامه سبق من اصولهم پوښوي والکافر مخلد بالاجماع نو کافر ته دا مخلد بالاجماع ده وقدا صاحب الكبيره مات بلا توبه او دغه شان دي کچرته یو کس مرتکب د کبیره او د بغیر د توبې نه د دنیا نه لاړو نو د به هم پر جهنم کې همیشه مشره پاره وي به وجهین د در پاره بدل دو وجې دي الاول نمبر 1 دار انه يستحق العذاب چې دا مخلد دا ګناګار مسلمان دا عذاب مستحق دی کنه عذاب مستحق دی کنه وهو مزره خالصه دائمه او عذاب څه دی دا مستقل او دائمي مزرت نقصان ته ویل کیږي فينافي استحقاق الثواب نو دا عذاب منافي د استحقاق د ثواب د ثواب سره الذي هو منفعه خالصه دائمه نو موږ دا خبر وکړه چې ثواب دا دائمي منفعت ته وي او عذاب دائمي مزرت ته وي او ثواب او عذاب د ازمانه دیوبل نقیزین دي دیوبل سره متباین دي اجتماع د نقیزین باطل ده نو ثواب او عذاب نه جمع کیږي جواب سره ما قید الدوام یعنی منع قید الدوام چې لکه موږ سره خبره کومنو چې ثواب چې دا منفعت ته وي او عذاب چې دا مضرت ته وي لیکن دا دوام د قید او تعالی ګوره دایمي منفعت او دایمي مضرت دا خبره نه منم صحیح شولا او ته ولا دا وي ته دا خبره کوي چې لکه معتزله دا وي چې ګناګار له سزا ورکول په الله پاک باندې واجب او لازم دي او نیکوکار له په الله پاک باندې ثوابونه ورکول دا لازم دي وای زه دا وجوب نه منم
بل منع الاستحقاق بلکې دا استحقاق یعنی الله پاک چې دا حق دی دا معنا ده بالمعنى الذي قصدوا په معنا سره چې هغه قص کړي د چا استجاب ده او زمونږ دا سره انما الثواب فضل منه کچرته الله پاک د ګناه په وجود انسان باندې رحم کوي والا ثواب ور کوي نو دا د الله طرف فضل ده او کچرته په دغه ګناه باندې ول الله پاک عذاب ور کوي نو العذاب عدل عذاب سره عادل له فان شاء کچره الله پاک واړي جو عفاف ورته کوي ان شاء عذبه مدتا او کچره واړي مدته ولا عذاب ورکی ثم يدخل الجنه به ست داخل کی جنت ته لکه پوښوي الثانيه النصوص داله على الخلود و نمبر هغه نصوص چې کوم دلالت کوي په خلود باندې لکه یو داله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها معنی شوی لګنا وقوله تعالى بلا من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار فيها خالدون نمبر 1 جواب دار ہے ومن يقتل مؤمنا متعمدا چې ان قاتل المؤمن لكونه مؤمنا لا يكون الا كافرا چې مؤمن ولګي او بل مؤمن قتل صرف د دې وجه نه چې دا مؤمن دی نو په دې باندې نه ګرځي مگر کافر چې صرف د ایمان د وجه نه دی یو انسان قتلای نو د پدې کې دا چې دا ایمان قبیح دی او ایمان قبیح ګڼل دا کفر دی پوه شو به معنی دغه رنګي او من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده نو يتعدى حدوده نه لګي دا حدود دي نو دا دلګي مضاف د مضاف چې د استغراق د پاره دی چې يتعدى حدوده چې الله پاک د ټولو احکاماتو د نافرمانی وکي چې د ټولو احکاماتو نافرمانی وکړه د ټولو احکاماتو نه وته نو په ټولو احکاماتو کې دا مرالل چې د الله نه انکار کول د الله د رسول نه انکار کول او په دې باندې بد کیږي پوه شئ او دا دریم نمبر بلا من کا سب سیئات او احاطت به خطیئات نو یدل لګي د خطه د احاطین مراد دار چې احاطه ظاهر او د باطن نه او احاطه ظاهر د اعمال ده او احاطه باطن نه د عقیده سره د عقیده ګډ وډه جو دا منګو مونږ چې کافر ده وکذا من احاطت به خطیئات وشملته من كل جانب چې دا شامل شي د هر یو طرف نه لکه پوه بشوي ولو سلم او کچری دا ومنل شي یعنی یو خدا خبره ده چې مونږ دا سره ناړو منونو چې دا ګناګار مسلمانانو په باره کې او کچری دا ومنل شي چې ګناګار مسلمانانو په دای کې ده داغه په حق کې ده نو دویم جواب دی چې قد یستعمل بالمکث الطويل چې کله کله دا دغه کم دی را سورته وي خلود نو خلود دا د مقصد طویل لپاره د ډیر مودي لپاره استعماليږي کا قول مسجن مخلد لکه خلک وایي د عمر برقید ملو شو د عمر برقید ترين دای نه مگر شل کاله درس کاله دای نو دل کې هم د خلود نه مراد مقصد طویل دی ولو سلم او قدم من لشي چې دا د دې نه مراد مقصد طویل نه دی او د دې نه مراد د فاسقانو په باره کې قدم من لشي نو فمعارض من نصوص الداله نو دا معارض د هغه نصوص سره کم چې دلالت کوي په عدم الخلود باندې کما مر لکه څنګه دلالت شي او کما ایتونه دي وعد الله المؤمنین والمؤمنات وما جعلنا لبشر من قبلك الخلود دغه چې کم دي دا نور ایتونه وان زنا وان سرقا او یو دغه مخکې جمع ویل وسو الګه په دې باندې پوه شوي ها سبب ان شاء الله دا معتزله او دغه او د اهل سنت والجماعت عقیده او د غیبانو دلایل دا ان شاء الله سبا ما تورو زي